أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة الأعراف. اعراف دا عرف جمع دا او دا لفظ بطور جمع د جنت او د جهنم په منځ کې د یو اوچت ځای د پاره او د یو دیوال د پاره دا نوم دی او دا غي تذکرہ ورستو راځي. وعلى الاعراف رجال، په دا اوچت ځای باندې بس خلق ناس. د دې صورت زمانه د نزول بالکل د مخکې سوره انعام سره متصله زمانه ښکاری، ځکه چې د دې مضامینو انداز او د هغې د مضامینو انداز یو شانته دی. او په دې کې د خطاب رخ بیا په آخر کې څنګه چې الته د بنی اسرائیلو طرف ته دلته د خطاب رخ بنی اسرائیلو طرف ته دی. په دې کې به د مختلفو انبیاء او واقعات ذکر شي او دا خبره به ذکر شي چې څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې د مکه معظمه د سرداران مخکې دي، نو دا رنګ د هر پیغمبر مخالفت د خپل زمانه سردارانو، مالدارو، مشرانو خلقو کړي او ځکه مشرانو مخالفت کړي دي چې هغه ته خپل مشرعه ته خطر محسوس شوی دا، هغه دا خطر ګڼل دا چې دا پیغمبر دعوت کې چرته غالب شي، زمونږ د سرداری خو په دروغ باندې، په دوکه باندې، په ظلم باندې روانه ده. نو دا د دروغ او د دوکه او د ظلم د مشری بیا ختميږي بیا. نو هغه په دې کې خپل هغه مرګ لیدل ځکه مخالفت کړل. او دویمه خبره به دام په ذهن کې کینه چې کوم خلک چې دا په اسلام اعتراضات کوي چې اسلام د سرمایدارانو مرګره دی، نو دا دروغ وي، دا د کمیونستو پروپاګاندا و. سرمایدارانو خو همیشه د اسلام مخالفت کړي او اسلام هم د سرمایدارانو مخالفت کړي. رست سورة التوبة کی برازی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اسلام هم د سرمایدار مخالفت کوي او سرمایداران هم د اسلام مخالفت کوي. نو دا پروپاګاندا د اصل کې د يهوديانو د شاګردانو چې کوم کمیونست او نېشنلیست او سوشلیست خلکو بی دین او ملحدین هغه به دا پروپاګاندا د اسلام خلاف کوله چې دا سرمایدارانو دین دی، دا غي ملګرتیا کوي. اسلام نه د سرمایدارانو ملګرتیا کوي او نه د غریبانو ملګرتیا کوي، اسلام د حق ملګرتیا کوي. دا جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی. الف لام میم صاد. د دې حروف او مطلب خو یو الله پوي. کتاب انزل الیک، دا سی کتاب دې تا ته لګلې شوی نه، فلا یکن فی صدرک حرج منه، نو پیدا دې نشتا په دې شنه کې تنګي د دې کتاب د وجنا. مخکیم دا خبره ذکر شوی و یضیق صدرک بما یقولون ولقد نعلم انه یضیق صدرک بما یقولون انک یضیق صدرک بما یقولون. دا خلق چې کوم خبرې کوي او ستا خلاف غړي وړي وای نو ته په دې خپکه. نو یو انسان چې هغه مخلصي او داغه دعوت ته څوک هغه اهمیت نه ور کوي او مخالفت کوي او غړي وړي وای نو خامخا تنګي داغه فکر طبيعت هو سینه تنګي زړه خپکی چې څه کوم ولا خلق څه کوي. دارنګه سورته هود کې وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. تا په دې باندې خپکیږي چې دا خلک بے ځای سوالونه کوي، بے ځای خبرې کوي. خو خیر دې صبر کوا. نو صبر خو ګران کار. کتاب انزل الیک، دا کتاب دې چې نازل شوی دی تا ته، فلا یکن فی صدرک حرج، نو ندی موجود نشي ندی وستا په دې سینه کې ستنګي منه د دې کتاب په وجه. د کتاب په وجه تنګي نه، خدا کتاب په وجه باندې خلق غلط خبره وکي، غلط رویه اختیار کی، غلط جواب وکي، پروپاګاندا وکي، نو دا غي په وجه باندې. نو ځکه وی چې د کتاب د وجه نه، د کتاب د وجه نه خدا نه ده، د کتاب د وجه نه خو نه ده تنگ، زړه تنگ نه ده. خو د کتاب د بیان په وجه باندې دشمنان را پیدا شي او هغه دشمنان جوړ بیا تنگول کوي.
لتنذر به چې په خلق او يره و ذکر للمؤمنین او نصیحت د ایماندارو د پاره اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداری کوي دا چې نازل شوی تاسو ته طرف تاسو نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تابعداری مکوي شوی د الله تعالی نه د نور اولیاء او دوستانو د نور سرپرستانو چې ځان ته سرپرست وي دا غي تابعداري مکوئ دا الله نه بغیر نور دوستان ځان لمني سي دا الله تعالی په مرتبه کې نور دوستانو په انسانانو کې خلکو یي واخو د خدای په مرتبه کې نه کنه د خدای په مرتبه کې اولیاء مني سي او د پیغمبرای په مرتبه کې اولیاء ځان له نور مني سي نور لاندې خو دوستان بني سي تاسو دوستانی کنه واخو دوستانو له پیغمبرای او د خدای مرتبه نه ورکه دا مطلب دا اولیاء او دا دوست دا قران دا الفاظ ډېر په دې باندې رد کوي کنه دا دوست لفظ دی دا د عیسایانو اصطلاح ده دوست دا الله دوست او دا دوست دا سنت چې ورته وي سنت پولس نو د دې سنت معنا دا دوست ولی په خبره باندې دا وی اصطلاح ده د عیسایانو اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم تابعداري کوي دا غسو چې نازل شوی طرف تاسو ته ولا تتبعوا من دونه اولیاء تابعداري مکوي شوی دا الله تعالی نه نور دوستانو قليلا ما تذكرون تاسو ډېر لږ نصیحت قبل وې وکم من قريه اهلكناها او ډېر کلی مونږ تبا کړی دي فجاءها باسنا بياتا وراغله واغی ته زموږ عذاب د شپې په وخت او هم قائلون یا په داسې وخت چې دی به د غرمه آرام کوو قائل وینا کوونکې ګوره قال يقول قولا فهو قائل نام دي او قال يقيل قيلولة فهو قائل مصدر کې صرف فرق دی او یو د ضربه یضربون ده او بل د نصر ينصرون ده خو ماجی د دواړو یو شان دي قال يقول كان يكون نصر ينصر باب او قال يقيل باع يبيع بشانتي ضربه يضرب باب خو دغه قال يقول چې قول نو مصدر قول راځي او چې قیلولی د دې آرام د پاره نو بیا مصدر قیلوله راځي او قائل دواړو ته وایي قائل وینا تم وایي وینا کوونکی او قائل ودتم وایي د غرمې ودی وایي په خبره باندې طالب علمانو په خاطر یو بل سره دا دونه مونږه به ویل چې من قال الله فقد كفر چې قال الله هو نو د کفر نو چې قال د قیلولی نشي نو خو د کفر ځکه چې لا تاخذه سنه ولا نوم دامت او هم قائلون یا دې د غرمه آرام وکاو په داسې وخت کې بول عذاب راغې فما كان دعواهم پس نه به د دې دا وینا دا چغه اس جاءهم باسنا چې کله راغې دې ته زم عذاب الا ان قالوا مگر دا چې وی به ان كنا ظالمين بشک موږ ظالمانو الته بیا اعتراف وکړو اوس په دنیا کې وای نه دا ما پر له خدای مهر لګولې دې نو زه سو کما کله وای یاره دې سي کون کړه مو نو زه سو کم دا بنګا وای خو هغه وخت به بیا وی نه دا چل زما کې دی و انا كنا ظالمين دا چل په ما کې پخپل او زه پخپل ظالم دا فلنسألن الذين ارسل اليهم يقينا من بتپوسو دا کسان چې چاته پیغمبران لګل شي ویل قومونو نه امتونو نه ولنسألن المرسلين من بتپوسو کو د پیغمبرانو نه بم تپوس کو چې تاسو خبر رسول ده کنه الله تعالی په دربار کې خدای چانه تپوس امتونو نه تپوس دارنګ ولنسألن المرسلين کې دا خبرم زین کې یاد اوساته چې د علماو نه بم تپوس کوي حاجی چې تاسو حق خبره رسولې وکنه حاجی خو الله چې په حق خبره خو پوه شي وی کنه علما څه ته وي چې خلک وته علما وي خلک علما چاته وي بس شکلونه د علما یې غته وي نو هغه کې دنه تشک دوانیم خیر دی په یوه خبره باندې خو حقيقي علما چاته وي چې قران او سنت علم ورسره نو هغه نه به تفوس کیږي بیا چې تاسو سره علم در سره خو تا خلکو ته ویلې او کنه بیان دکړې او کنه دی وکړې حق دی ویلې او کنه دی ویلې دغه پیغمبر نه تفوس کیږي نو پیغمبر نه خو د علماء مرتبه رسته ده چې پیغمبر د تفوس نه خالی نه دی نو علماء به تفوس نه څنګه بچي دا فلنقصن عليهم بعلم من بیان کو د خلکو ته د اعمالو د اعمالو د سرګزشت او رودات بدی ته مون بیان کو بعلم د دلیل په بنیاد فلنقصن عليهم یقینا مون بیان کو د خلکو ته د عمل رودات د عمل سرګزشت حاجی د عمل رودار د دنیا کې چې تاسو مر وخت تیر کړی دی د دې ټول اعمال چې دا په دنیا کې سکړي د دې رودات بر ته بیان کې دا واله دادی کړي او بعلم د علم په بنیاد به اشد وهم او د اٹکل په بنیاد بنئ ځکه دار څه خلی کې لیکي
دا خو ریکارډ کی. وما كنا غائبین ومن غیر حاضر نه یو. الله تعالی وی غیر حاضر نه مزدین ما دا نگرانې نه تلاندې زما د نظر نه لاندې نو د څه چې کینو کوه د قیامت پر ورځ به ریکارډ دی مخې ته راشي. والوزن یومئذ الحق او چې ریکارډ راشي نو بیا وزن په دغه ورځ باندې د اعمالو په دغه ورځ باندې بیا رښتیا دی. بیا به الله تعالی اعمال تلی. دلته نه صحیح خبر هم دا معلومي چې وزن نه مراد وزن د اعمالو دی، د عملونه به تللی کېږي. بعضې صحیفې به هم تللی کېږي. هغه حدیث د بطاقې چې راغلی دی چې هغه یو کاغذ ټوکړه به وي دا هم ټیک ده، لیکن عام طور باندې د اصول دا بیان قرآن سره مطابقه خبره دا ده چې وزن نه مراد وزن د اعمالو دی او د چا به پکې صحائف هم وتللی شي. رستم قرآن مجید کې ده فاما من ثقلت موازینه، نه موازینو نه مراد دغه اعمال صالحه دي، او خفت موازینه نه مطلب اعمال صالحه دي چې اعمال صالحه درانه فهو فی عیشة راضیه او چې اعمال صالحه سپکی فامه هاویه. نو پته ولګی چې اعمال دي او دلته فلنقصن علیهم بعلم مونږ به دې ته د دې د اعمالو دا سرګذشت بیان کوو او دا څه دا ریکارډ او دا رودات به ورته مخې ته کېدو نو د اعمالو رودات او بیا د اعمالو نه پس وی والوزن یومئذ وزن په دغه ورځ. نو دا معتزله او نور خلکو به دا وزن نه منوي دا څنګه کتل لیکي هغه موږ به څنګه تلی نو ته ته خو به نه تلی الله تعالی به تلی. نو دا څه چې کیږي نو دا ستاره پوهې مطابق کیږي د انوار او زمکه او اسمان په دې ته پوهیږي چې په دغه نه پوهیږي نو دا خدای الله تعالی کار دی دا د الله تعالی کار دی ستا کار خو نه دی. والوزن یومئذ الحق او وزن د اعمال په دغه ورځ باندې ثابت دی په دې باقاعده ساتي. فمن ثقلت موازینه د چا عملونه چې درانه شو د نیک عمل فاولئک هم المفلحون دا کسان به دې به کامیابی الله دې زموږ نصیب کړي. ومن خفت موازینه او د چا چې سپک شو نیک عملونه فاولئک الذین خسروا انفسهم دا کسان دې تبا کړی دي خپل ځانونه بما كانوا بآیاتنا یظلمون په دې وجه زموږ په آیاتونو باندې ظلم کوو آیاتونه نه منل آیاتونو انکار کوو دا آیاتونه غلط مطلب بیانو. ولقد مکناکم فی الارض بشک تاسو لم پر ازما کې زید در کړی دی یعنی قوت هم در کړی دی اوسېدو تنظیم هم در کړی دی په ازما کې با اختیار ہے که په بل چا اختیار نشته په ځان خو اختیار شته کنه. وجعلنا لكم فيها معايش او بشک در کړی دی متاسو په دې دنیا کې معايش اسباب د ژوند. حاج ولقد مکناکم فی الارض او بشک تاسو لم زید در کړی په ازما کې د اوسېدو د ناشته پاست. وجعلنا لكم فيها معايش او من تاسو له پیدا کړ په دې ځمکه کې معايش سو اسباب د ژوند چې د مال او دولت تعداد خوراک شونه دي دا چې کوم اموال اسباب د ژوند د جوار او غنم دي دا ونه او بوټي دي دا سدي قليلا ما تشکرون خو تاسو ډېر لږ شکریا ادا کوئ. ولقد خلقناکم ثم صورناکم او الله تعالی بهشکه موږ تاسو پیدا کړئ ثم صورناکم بیا هم دل شکلونه درکړو ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بیا په دې پوښې چې موږ ویلو ملائکه ته سجده وکړي طرف د آدم علیه السلام ته. خلقناکم نه معنا دا چې تاسو د نطفه نه تاسو انسانان او بیا دا چې په رحم او د میندو کې بیا څه شوي بیا الله تعالی د شکل درکړي کوم شکل درکاو نو دغه وخت کې خو سوا د الله تعالی نه بل څوک نشته چې په رحم کې ودا شکل د دنیا ټول جهان ساينس راوله او هغه د داو کې چې په دې رحم کې وا په دې مور په دې رحم کې بدا بچي کوم شکل لري نو دا دیو کې کنه بس الله تعالی خو خلا څنګه شکل پیدا کیږي د الله تعالی نه دا. ثم قلنا للملائکه بیا ردین هم خبر شي چې موږ ویلو ملائکه ته اسجدوا لآدم ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس سجده وکړه ابلیس ونکړه. لم يكن من الساجدين دین شد سجده کوونکو نه قال الله تعالی ورته ما منعک شي منی کړي وی الله تعالی ته سجده ونکړه سشي منی کړي وی چې تاسو سجده ونکړه دا الله تسجده د منعک تفسیر شو نو لا ته پکې اضافه حاجت پاتې نشو او کته وی چې نه دا تفسیر نه دی ادا د منعک مفعول له نبی بلا زائد وی یعنی ما منعک چا منی کړي وی ته الله تسجده د سجده کولونه د سجده کولونه ته چا منی کړي نو دا الج د منع علی پاره دا الله تسجده مفعول شي خو زم جدا ول تفسیر کې نبی بلا لا تباجت د اضافه پاتې نشي. ما منعک تسشی منی کړي وی څنګه منی کړي وی الله تاسو د سجده دی ونه کړه دا سجده دی ولې ونه کړه
دا ته سم نه کړې دا سجده دی ولې ونه کړه اذ امرتک چې کله ته ما امر وکړو قال دوی انا خیر منه زرد نغره ما خلقتني من نار انتاز پیدا کوم د ور نه او خلقته من طين او دې پیدا کړی د خټینا او دی وی چې ور د خټینا غوړه ده حال کې دا خبره غلطه ده دا قیاس هم غلط دی ور د خټینا غوړه نه ده ولې ځکه چې اصل کې په ور کې څه صفاتونه دي او په خټه کې څه دي په خټه کې سکون دی وقار دی پکې حلم دی پکې او صبر دی پکې په ور کې په خټه کې دا صفاتونه دي سکون دی بیزا په قلاره کني او کوداله پکې وي او بنیادونه پکې کني او قبر پکې کني او څه بس سکون پکې دی برداشت کوي صبر کوي حیا پکې ده وقار پکې ده او په ور کې څه شی ده په ور کې سپکواله ده تویش ده پکې په مخ داسې لمبا بر زور کوي وایي په خبره باندې حدت او تیزی ده پکې ارتفاع او اضطرار ده پکې سکون پکې نشته مسلسل په حرکت کې ده داسې ور تاسو لیدلې چې خاموش ده دا مسلسل یو حرکت کوي وایي په خبره باندې بل پکې دا خبره ده چې کوم شی چې پاغي کې ته اضافه راوستل غواړي نو هغه ته خاور ته ورچې اضافه ته پس کې راوستل غواړي دانه ده نو هغه دانه کې ته اضافه غواړي نو چا ته ورواچو خاور ته ورواچو او که ورته ورواچو نو بیا به وس وزیره به کی او که ورته کړه نو بیا دا غې نه بیا تیغې نه کیږي چې دا ورت دي کړه دا ورت نه بیا تیغې کیږي نو بدغه چل بس بغه یو دانه ده دانه په خپل ځای بس هغه قیمت هم هغه مرشه بس او چې خاور ته ورواچو نو قیمت زیات شو او چې په ور دی وسه ځنه یا سره قیمت ختم شو او یا هغه دی چې کومه په تبخی ورته کړو نو هغه یو دانه مر قیمت شنو ویګه خبره دارنګي په جنت کې د خاور ذکر شته خو د ور ذکر پکې نشته جنت کې د څه ذکر شته چې د جنت خاور چې دي دا مشک دي او دارنګي خخت دی پکې او دادی پکې نو په جنت کې د خاور تذکرہ شته خو په دا په حدیث کې چرته موږ دی راغلی چې په دې ور کې په دا کې څه شی په جنت کې ورم شته د ور تذکرہ په جنت کې نشته تاسو ګورئ په ور د ور تذکرہ په دوزخ کې په جنت کې نشته دارنګي بل خبره ده چې الله تعالی چې عذابونه ورکړي دي نو په ور باندې عذابونه ورکړي دي په جهنم کې د ور په ذریعہ عذاب ورکړي خو په خاور باندې چرته د عذاب ذکر نه دی راغلی چې د خاور په ذریعہ باندې الله تعالی چاله څور کړی دی عذاب او سزا یې ورکړي ده په ور باندې خو الله تعالی عذاب او سزا ورکړي دا مطلب دارنګي یو وجه پکې بلم دا چې هغه خټه چې کومه ده دا د ور نه مستغنی ده ور چې دی هغه د مکان نه مستغنی نه دی ور چې دی دا مکان ته محتاج دی نو مکان به یا د خاورې نه یا به د بل څه نه څه شي نه خو به یې کنه په یو ځای کې خو به ته ور بلی کنه خو خاوره چې ده دا د ور نه څه ده دا مستغنی ده نو دا پکې نو دې شیطان چې دی دې ته هم نه دي کتلي دې دومره وجوهاتو کې خو به په څه خبره سوچ کړی وی نو ته په کوم بنیاد دا ووایي چې ور د خټې نه خرې صرف پر یوه وجه وي چې ور بره زور کړي او خاوره مذوبه ده دا ښکته پرته ده نو دا خو د دې کمال دی د دې خاورې دا مطلب قال فابت منها الله تعالی ورته وی کوشر دې جنت نه فما يكون لك ان تتكبر فيها تعالی پر مناسب نه ته ځان به وګڼي په دې جنت کې فخرجوا غزا انك من الصاغرين ته ذلیلان نه صاغر هغه ذلیل ته وي چې په خپل ذلت باندې خوشاله ځنې سړی په کنځلو خوشحالېږي ځنې ماشوم په والو باندې سمیږي نو سم په جاړي به یو کړس دې ویسته بس سم ته به وایې چې دا کړس غوښته هېڅ نه غوښته خو دغه ټپېړی غوښته نو ځنې سړی په ذلت خوشحالېږي په عزت خفه کېږي نو دی ورته وایي انک من الصاغرین ته د ذلیلانو نه او په ذلت باندې خوشحاله چې څوک دې قدر کوي نو هغه قدر نه کوي د هغه خبره نه اوري خو چې څوک دې بې عزته کوي د هغه اوري او خیارتیا خدا را چې سړی د هغه چا خواله لاړ شي سړی د هغه چا په خوا کې کینی د هغه چا سره تعلق جوړ کړي چې څوک په قدر پوهېږي نو ته چې څوک بې عزته کوي نو ته په هغه پورې نښتې
قال انظرني الى يوم يبعثون دوی پاته مهلت راکړه دا ورځ پورې داخله غرا پورته کیږي دومره پر سوال کې دا څنګه چلو کو چې را پورته شي نو زمون پکې مړ نشم هغه مخینه نفخه اوله نزان بچکی وایي په خبره باندې دا دومره ظالم بدبخت دی چې د خپل نیت کې خدای لم دوکا ور کوي چې خدای به ویزه دغه پورې شو نو دا دومره سړی چې د الله تعالی د بندګۍ نه راول ویږي نو دومره ذلیل شي بیا دومره سپک شي بیا چې دا الله تعالی مبارک بیا دا ګمان کوي چې دلته هم زه دوکا ورکم خیالم نه وته انذرنی مال مهلت راکا الی یوم یبعثون دا ورځ پورې دا خلق به بیا را پورته شي نو بیا به کله را پورته کیږي یو ځل ټول مړ شي چې ټول مړ شي او بیا را پورته نه نه پس بیا بل مرګ نشته نو چې زبر د مرګ نه بالکل بچ شم نه مرګ نه بچ شم دا قال الله تعالی ورته انک من المنذرین بشک تا ته مهلت ملاو دی خو بل ځکه وسره سوی الی یوم الوقت له معلوم نفخه اوله پورې مهلت دی قال نو دی وی بیا وی دا شیطان فبما غویتنی الا تعالی تاسو گمراه کړم لا قدن لهم صراطک المستقیم زبکینم د دې لپاره د دې گمراه کولو لپاره ستا په سمالار کې تا ته چې ما بیان کړو نو هغه ته یاد دی ذهن کې چې څه وی لا اغوینهم بما غویتنی هدایت او گمراهی و د چا په لاس کې ده الله تعالی او رب بما او بیا دعا د چا نه غواړي د الله تعالی نه قیامت ما غدې منی او لا اقعدن لهم صراطک المستقیم صراط مستقیم اسلام ته وای کنه وای او د خپل د گمراهی وای خو لیکن کافر په څه وجه ده په دې چې د الله تعالی امر نه مني اطاعت نه کوي خبره نه مني دا ثم لآتینهم بیابراشم ربیتا من بین یدیهم د مخنا ومن خلفهم او د شانا وعن ایمانهم او د خی طرفونو وعن شمائلهم او د ګسو طرفونو د دې څه مطلب دی د ټولو طرفونو به ترازم د دې معنا د لآتینهم من بین یدیهم د برازم دي ته د مخامخنا یعنی